نو تر داسې لمنځو خو نه کول بهتر دی، ځکه دا خو په لمانځه باندې پسخن وهل دی. چې په کوم لمانځه کې تعدیل د ارکانو نه وي، په هغه کې رکوع سجده برابره نه وي، هغه د الله تعالی په در کې قبلیږي هم نه. الله تعالی د انسان و داسې عبادت ته ضرورت لري چې په هغه عبادت کې دی پسخن وي، چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي. دغه پنځګیره لمونځونه د الله تعالی په در کې نه قبلیږي. محترم مستمعینو، لکه څنګه چې الله تعالی پر موږ تاسو باندې لمونځ فرض کړی، داسې پر موږ تاسو باندې دغه لمونځ په خپل وخت کې ادا کول هم لازمي، او پر موږ تاسو باندې لمونځ په جماعت باندې کول لازمي. بله ورځ مې یو ځوان پر څنګ باندې ودرېدی، کله چې د ماخستن جماعت وسو، دی یو ساعت په خپل ځای باندې ناست و. په دې وخت کې دی ذکر او اذکار کوي، ګوتې یې شوري. زه په سنتو ودرېدم، کله چې مې د سنتو نیت وتړی، دی هم راولاړ سو، په د سنتو نیت یې وتړی. ما هغه 2 رکعاته سنت نه و پوره کړي چې ده د هغه 2 رکعاته سنت هم وکړو او 3 رکعاته یې وتر وکړو. د هغه وروسته یې دعا پسې وکړه، ولاړ شو. ما دومره موقع نه کړه پیدا چې صرف سلام مې ګرځولی وی، دغه 2 رکعاته مې پوره کړي وو، چې پوښتنه مې ځینې کړی وی چې ای ځوانه دا څنګه لمونځ ته کوې؟ نو تر داسې لمنځو خو نه کول بهتر دی، ځکه دا خو په لمانځه باندې پسخن وهل دی. چې په کوم لمانځه کې تعدیل د ارکانو نه وي، په هغه کې رکوع سجده برابره نه وي، هغه د الله تعالی په در کې قبلیږي هم نه. الله تعالی د انسان و داسې عبادت ته ضرورت لري چې په هغه عبادت کې دی پسخن وي، چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید لمونځ په جماعت باندې وکړو. کله چې لمونځ په جماعت سو، بیا تاسو له هره تکلیفه څخه خلاص یاست. لمونځ به رکوع به مو هم برابره وي، سجده به مو هم برابره وي، ناسته و ولاړه به مو هم برابره وي، او فضیلت او درجه به هم یو په 29 باندې وي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید لمونځونه په جماعت باندې وکړو. دغه پنځګیره لمونځونه د الله تعالی په در کې نه قبلیږي، چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي نه ناسته ولاړه کې معلوموي. د الله تعالی په در کې قبلیږي هم نه. الله تعالی د انسان و داسې عبادت ته ضرورت لري چې په هغه عبادت کې دی پسخن وي، چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي. دغه پنځګیره لمونځونه د الله تعالی په در کې نه قبلیږي. محترم مستمعینو، لکه څنګه چې الله تعالی پر موږ تاسو باندې لمونځ فرض کړی، داسې پر موږ تاسو باندې دغه لمونځ په خپل وخت کې ادا کول هم لازمي، او پر موږ تاسو باندې لمونځ په جماعت باندې کول لازمي. بله ورځ مې یو ځوان پر څنګ باندې ودرېدی، کله چې د ماخستن جماعت وسو، دی یو ساعت په خپل ځای باندې ناست و. په دې وخت کې دی ذکر او اذکار کوي، ګوتې یې شوري. زه په سنتو ودرېدم، کله چې مې د سنتو نیت وتړی، دی هم راولاړ سو، په د سنتو نیت یې وتړی. ما هغه 2 رکعاته سنت نه و پوره کړي چې ده دغه 2 رکعاته سنت هم وکړو او 3 رکعاته یې وتر وکړو. د هغه وروسته یې دعا پسې وکړه، ولاړ شو. ما دومره موقع نه کړه پیدا چې صرف سلام مې ګرځولی وی، دغه 2 رکعاته مې پوره کړي وو، چې پوښتنه مې ځینې کړی وی چې ای ځوانه دا څنګه لمونځ ته کوې؟ نو تر داسې لمنځو خو نه کول بهتر دی، ځکه دا خو په لمانځه باندې پسخن وهل دی. چې په کوم لمانځه کې تعدیل د ارکانو نه وي، په هغه کې رکوع سجده برابره نه وي، هغه د الله تعالی په در کې قبلیږي هم نه. الله تعالی د انسان و داسې عبادت ته ضرورت لري چې په هغه عبادت کې دی پسخن وي، چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي.
نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید لمونځ په جماعت باندې وکړو. کله چې لمونځ په جماعت سو بیا تاسو له هره تکلیفه څخه خلاص یاست. لمونځ به رکوع به مو هم برابره وي، سجده به مو هم برابره وي، ناسته ولاړه به مو هم برابره وي، او فضیلت او درجه به هم یو په 28 باندې وي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید لمونځونه په جماعت باندې وکړو. دغه پنځګیره لمونځونه د الله تعالی فدر کې نه قبلیږي چې نه رکوع معلومه وي، نه سجده معلومه وي، نه ناسته ولاړه کې معلومه